السلام علیکم. رحمان بابا یو شعر دی وای چې الله د سره مل نوی رحمانا کل اخکر در سره یک تنهای. دا شعر می دی د پاره وی چې کله د الله مدد ستا سره نه نو کو ته هر څومره سو کې اغه نه سن جوړیږي او چې د چا سره د الله مددي کوه یوازې می او خلق دغه خلاف ډیر سازشونه کوي خو هغه ټول سازشونه ناکامه کیږي. د عمران خان باندې د وخت کې 200 اف آی آر کړي دي او عجیب اف آی آر دي. خلک وای چې دا ټول د دروغ دي، ډیر خلک په پویږي خو دوی خو په ست طریقه ګيري او الله پاک د عمران خان سره دا مدد وکي چې د مخالفین او غ ټول منسوبې ناکام شي. یو کیس القادر ټرست کیس. القادر ټرست کیس عمران خان یو یونیورسيټي جوړه کړې ده د رسول د خدای د سیرت النبی پړاولو د پاره چې په ځوانانو کې د رسول د خدای د اخلاق او د سیرت اثراتو سیوا کولو د پاره دغه تعلیم باور کوي. هغه یونیورسيټي ټوله په 55 کروڑ جوړه شوې ده خو میډیا له چونکې پیسې ورکي د انکران لفافې صحافیان نو هغوی ته 70 ارب روپۍ جوړې کړې وي. بیا کیس داو چې د ملک ریاض باندې تیر سپریم کورټ چیف جسټس یو جرمانه لګولې و د بهریا ټاون کراچۍ کاته کې او هغه 450 ارب روپۍ جرمانه و. دوی بیا د ټایم واغستو او په کیستونو به جمع کولی. بیا د چلو شو چې د برتانوي یو د انګلند یو ایجنسی د نېشنل کرایم ایجنسی ورته وي NCA هغه د دې شي تحقیقات کوي چې دلته کې زموږ ملک ته دا پیسې راځي آیا دا غیر قانوني ده دا دوی په 2 نمبر طریقه ګټلې ده نو هغه انویسټیګیشن کوي. لندن ته یو 190 میلیون پاوند د ملک ریاض د زوی راغلیو او هغه ډیر دلچسپ کیسو د میاں نواز شریف د زوینه یو فلیټ اغستو او فلیټ قیمت کمو 20 سره جوړېدو دوی ته په 50 سره باغستو نو وی چې دی کې س انډر هاند لاس شوی دی س لوبه پکې ده دوی هغه پیسې چې دی هغه اکاونټ ول فریز کو چې لکه دوی ته پیسې نشيسته. بیا ملک ریاض دوی په لندن کې هغه د پاره کیسو کو او هغه کیس چې کومو هغه وی وګټو نو هغه اکاونټ ول ډی فریز کو لکه تی اوس استعمالول شي او دا د دوبۍ والا مشرق بانک دی دا په هغه کې پراته وي. چیف جسټس زموږ د قاضي فایزي صاحب چې د 2 میاشتې شوې چې راغلي دي او د کوشش چې هر هغه کیس راچوت کی چې په دې کې کم عمران خان ته نقصان رسیدي شي او مسلم لیگ نون ته فائدہ وي یا د سره چې ذاتیات دي هغه خلک پکې ټول راګيري. یو څو ورځې مخکې یو نامعلومه سړی راغی او سپریم کورټ کې کیسو کو درخواست جمع کو چې هغه ملک ریاض 450 ارب روپو کیس کې دا 190 میلیون چې د لندن نه راغلي دي هغه باره کې دی موږ ته معلومات راکړي دا پیسې عمران خان خوړلې دي. چیف جسټس صاحب خو ډیر خوشاله شو فوري ټولو ته نوټس کو چې ټول بانکونه د ریکارډ راوړي. پرون ډیر عجیبه کارو شو. مشرق بانک چې کله راغی او هغه ریکارډ جمع کو نو هغه کې دا واضحه شو چې د عمران خان غریب پدې کې هیڅ هم نشته. NCA نېشنل کرایم ایجنسی هغه NOC ورکړه چې زمونږ په دې پیسو شکو مونږ خپل شک لرکو. اوس دا خاندان چې دا پیسې چرته وړي د دوی مرزي ده. اده ملک ریاض د زوی پیسې وي هغه راوړي او د سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع کړي. د عمران خان په اکاونټ کې نه دي نه د حکومت پاکستان دي خو دوی دا بیانیه جوړولې چې دا د حکومت پاکستان پیسې دي او عمران خان د سپریم کورټ کې د ملک ریاض په اکاونټ کې جمع کړي دي. نو هغه الله حق دی نن غلطه ثابت شو چې مشرق بانک ورسره پورا ډاکومنټ جمع کړ د عدالت فیصله چې دا اکاونټ فریز شوی او بیا NCA کلیر کو نو NCA موږ له NOC راکړه چې دا د دې خاندان پیسې د چرته وړي هغوی باندې د سپریم کورټ 450 ارب روپۍ د جرمانه کیسو هغه پیسې پاغي په سپریم کورټ کې جمع کړي. نو دوی چې څه قسم کارونه کوي هغه ټول ناکامه کیږي او دوی بانس جوړه کړي او دوی وی چې د عمران خان د ملک ریاض دا پیسې په حکومت ته ملاوي دی او په سپریم کورټ کې دا وی په جرمانه کې جمع کړي نو دته په بدل کې د القادر ټرست کیس کې سہولت ورکړي دي. اوس سوچو کې چې د 55-60 کروڑ کیس دی
60 اربې په عمران خان الزام لګولي، پیسې په سپریم کورټ په اکاونټ کې پرتی دي او مشرق بانک نن د ثبوتونو سره اټول ورکړه. نو ځکه ورته وایم رحمان بابا شعر دی چې الله د سره مل نوي رحمانه، کو لښکرې در سره یک تنهای، دا دشمنان سره لښکرې دي، اختیار دی، ټوپک دی، میډیا ده، خو الله ور سره مدد نشته. د الله مدد د عمران خان سره دی او دوی په هر موقع شرمیږي، خو په شرم د دوی څه. امید لرم تاسو به د القادر ټرست کیس په مسله پوه شوي. کو پوه شوي نو کمنټ پیو کې، مرګرو سره شیر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.